اون چې غټ مړی وشي که نه نو غټ مولای جنازه کوي او د هغې الله اکبر تکبیر هم پرې ډېر غټ وایي ځکه چې سنبه یې غټه پرته ده که نه نو بیا چې دعا کوي په قبر نو دعا وکړئ چې الله پاک دله اته جنت ورکړي خدای دې کور د میردین جومات کا چې اته واړه جنت دې دله ورکړه نو مونږ به کوم خوا ځو او باقی که تاسو وایي چې دا پاکستانیان تورزن قوم نه ما ستاسو تورم لیدلی د کشمیر په جنگ کې سن 65 کې سن 71 کې ما لیدلی دي چې پېښور کې دارو د پاره سړی نه ښکاري سر مې کل کړو چې سر مې کل کړو نو یو سړی ما ته وایي په دې سر صادر واچو مالولی ویل پړ کوئی جاز لا شیشه ورکړي نو ما ته ستاسو تورم معلومې دي ما په دې تیرا علاقه کې یو مولا پسې مونځ کول غوث مونځ باندې ولا نو الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین غیر المغضوب علیهم ولا الضالین امرګری راته و چې دا څه کوي مالدا تیراوال قران دی مولا مې د لاسه ونیو چې دا څه کوي کور دې وران شه ما ته وایي چې مولانا صاحب که څه ټکي مې زده کړي وم چې دلته رالم رانه هیر شو وشو دغه سره راپسې ولاړم دغسې یو زه ورته مخکې م دغسې چل کړم کني مال تاسو هغه نه وایي چې په لاره درې روان وئ شپه پرې راله پراته دي یو له خوب نه ورتلو راپاسېدو او داسې وکړو چې یو مونځ به وکړم چې مونځ یې وکړو چې یو یې خدایا یو یې کافر دې شم چې یو یې یو یې خدایا یو یې کافر دې شم چې یو یې مرګري مې وده دي او زه دې یادوم یو یې خدایا یو یې مرګري را پاسې دی وایي چې خونه دې ورانه شه چې ته یادوې دې مو شیطانه وې تا څه لاګي دا زخله مونږ هغه خلک زما د وړوکوالي زمانه کې وړوکوالي کې زما نیکو امام له جمعه ته ورشي واملو سمخ کې کېږه قسم په خدای دې زما نیکو چې منځو شو مولا غریب ټوخېدو وای چې نن خو پکې دې کاټي غوندې غرنته دې دا زمونږ د مولا روجو تراوله به مولا ونیو چې تراوی به اختر به وشو چې مولا صاحب شاته په مخه دې ښه کنه